الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة البقرہ 42 نمبر آیات یعنی 10 ختم. مخکینی آیاتونو کې الله رب العزت بنی اسرائیلو ته هغه نعمتونه ور یاد کړل چې تاسو هغه نعمتونه یاد کړئ کوم چې به تاسو باندې ما کړیو. نو بنی اسرائیل دا یهودیان عیسایان دا ټول په دې کې راغلي دي. او بیا دویم آیات کې الله فرمایل تاسو زما وعده پوره کړئ زه به ستاسو وعده پوره کړم. تاسو زما لوز پوره کړئ زه به ستاسو لوزونه پوره کړم. او بیا الله رب العزت فرمایل چې تاسو ایمان راوړئ په هغه څه باندې چې ما نازل کړي دي. تورات، انجیل، زبور، صحیفه او قرآن کریم په دې ټولو باندې ایمان راوړئ. بیا دلته الله وشي په دې کتاب باندې ایمان راوړئ چې دا کتاب د ورستانو د مخکینو د ټولو کتابونو تصدیق کوي. ان دا غي کتابونو رښتیاواله تاسو ته وایي، دا غي تکذیب نه کوي، دا غي خبره دا غي حق وایي، دا غي د حق بیانول دلالت باغې کوي چې مخکینی څومره کتابونه ټول حق وو، هغه کې شک نشته. خو يهوديانو په خپل کتابونو کې هم تحریف کړو، عیسایانو هم په خپل کتابونو کې تحریف کړو. تورات انجیل کې، تورات کې يهوديانو، انجیل کې عیسایانو. دغه شان الله رب العزت فرمایل ولا تكونوا اول کافر به. تاسو مکه کې اول لګ انکار کوونکو نه. نو دینه مراد د مکې د مدینه هغه خلک په مراد چې کوم پړه لیکه خلکو يهوديان. ځکه يهود اکثر علماو په يهوديانو کې عالمانو خيار خلکو او په تورات علم تورات عالمانو. نو هغه ته الله فرمایي تاسو به دا انکار به نه کوئ اول لګي کتاب نه. ځکه تاسو انکار وکړئ تاسو په قدم کې دی او خلک ټول به تاسو در پسې دي. تاسو څه کوئ خلک هغه کوي. کوم هم خلک چې دغه خود دغه علماء پسې روان دي چې دغه علماء څه کوي هغه کوي. نو که د يهود علماء هغه د قران کریم انکار وکړي نو هغه عوام به هم کې چې اردا دي کې سلشتہ لکه خدان په نه غني او په هوم نو دغه شان الله او تاسو اول تاسو انکار مکوئ. تاسو کې انکار کړئ تاسو د ورستانو خلکو د پاره پړوي کېدی. بیا برس عمر خلک راځي هغه به انکار کوي. نو ځکه الله فرمایي ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. يهود به داسې کار کوو چې څوک به ول راغې فیصله کون شابه تنازع نو د یو کس په حق کې به فیصله وکړو بل به دغه شان پرې خولو. یعنی به فیصله په باطل به کولې، دا حق به حق ته نه وصولو. دوه کسان براله چې کم به حق هغه نه به هغه حق پټ کو او بل باطل ته به هغه حق ورکو. فیصله به په صحیح طریقه باندې نه کولې، باغی کې به چل ول کول او د تورات آیاتونو به پټول. په تورات کې چې کم آیاتونه راغلیو نو چې د دوی مرزي به ودو به دا موږ منو، چې د دوی مرزي باندې دا موږ نه منو. په بعضو باندې ایمان راوړو، په بعضو باندې نه راوړو.
او چې د دوی په اړه به جوړه وه چې فیصله به پرې وکړه چې پیسې میسې به ورته میلاو شوې چې فیصله به ایسته بل شانتې وکړه او حق به د حق اواز پورته کوونکي ته به حق ونه رسېده نو رد و بدل به پکې کوو نو دغه نه الله منع کړه چې تاسو د په دې باندې پیسې مه اخلئ دغه شان قرآن کریم کې هم موږ ټولو تاسو ته خطاب دی ټولو مسلمانانو ته خطاب دی چې تاسو په قرآن کریم باندې پیسې مه اخلئ څه مطلب و په غلطې فیصلې چاله مه کوئ په دې یو کس راشي د هغه په حق کې څه فیصله ده هغه شریعت په تله باندې وتلی هغه فیصله وله ورکوي هغه اوس حقدار یو دی او ته حق بل ته ورکوي دا بې انصافي ده دا په قرآن کریم باندې پیسې اخیسته دي نن سبا ټول په عدالتونو کې دغه رشوتونه ورکول او اخیستل او دغه شروع دي د دروغ وکیلان نیول ټول دغه نو نن آیات کې الله فرمایي ولا تلبسوا الحق تاسو مخلوت کوئ مګډ وړوئ حق لره بالباطل د نارواو سره د باطل سره یعنی یو خبره ته حق راوالی او دویم سره باطل یو ځای کې حق او باطل څه ته وایي چې دا خبر یو طرف ته نه ته په رښتیا پوه شي نه په دروغ پوه شي داسې خبره ده څوک وکړي داسې یو خبره داسې یو فیصله ده وکړي چې ته نه په حق پوهېږي او نه په دروغ پوهېږي دا دې ته حق وایم که دې ته دروغ وایم نو ولا تلبس په معنا د میلاوهلو ګډوډولو حق او باطل یو ځای میلاوهل څه خبرې حق که او څه باطل که یو ځای که او فیصله وکړه وتکتم الحق او تاسو مه پټوئ حق لره وانتم تعلمون او حال دا تاسو خو پوهېږئ امام حازب رحمت الله علیه دا یو تابعی تیر شوی دی چې صحابه یې لیدلي تابعی هغه ته ویل کېږي چې صحابه یې لیدلي صحابه کرام نو دور خلافت د سلیمان ندوي دور خلافت و تبه تابعینو زمانه وه نو دا خپل قوم ته وویل چې داسې مال یو کس پکار دی چې هغه صحابه لیدلي داسې یو کس مال پکار دی نو چا ورته وویل چې دغه یو پلانکی شته دی که چې دی ولې راویسته نو ده ته وویل چې ته پلانکی تا صحابه لیدلي وي او ما لیدلي پلانکی صحابي دا ما سره ناس پاسو ما ته ډېرې خبرې زده کړې ما ته ډېر څه زده کړي دي نو ته ولې زه تر اوسه پورې نه زه تا پېژنم نه ما پېژنې نو هغه ورته وایي چې هر اوس هغه زمانه پاتې نه ده هغه زمانو دې زمانه کې ډېر فرق دی په حق او په باطل باندې خلکو پوه نه شي د دې بادشاهانو په حق او باطل به پوه نه شي دا ګوره تابعینو بیا هم ډېره خیر القرون زمانه وه وی ښه وی دا راته ووایه چې نن سبا دا خلک ولې د دې مرګ نه یېرېږي او مخکیني خلک به د مرګ نه یېرېده صحابه کرام او تابعین دا به نه یېرېدل د مرګ نه او موږ خلک د مرګ نه ډېر یېرېږو دا ولې وی دا موږ ځکه د مرګ نه یېرېږو چې موږ د مرګ د پاره څه تیاری نه دی کړی د دنیا دومره خلک په دوکه کې اخیستي دي چې هر سړی په دنیا پورې نښته دی او دنیا را جمع کوي د دنیا هر قسمه سهولت ځان ته پیدا کوي خو د آخرت سهولت نه پیدا کوي د آخرت ژوند ته هیر دی نو ځکه د آخرت مرګ چې د باندې ډېر ګران مرګ د مرګ نه یېرېږي
دا خبره خو دې بالکل ټیک ده. ګوره د شپې چې یخني شي ځان نه د بړستنو غم کوئ، د داسې آبادۍ غم کوئ چې هغه اساسي نه، او د پستو بشترو غم کوئ، د ښه طعام د ښه خوراکونو فکر دا نه کوئ. یعنې هر قسمه سهولیات ځان ته مهیا کوئ، خو د آخرت سوچ او فکر ډېر کم شوی دی، ځکه خلک د مرګ نه یېرېږي. یعنې دنیا ته مخه شوې ده او آخرت هېر شوی دی. چې کله یو څیز ته مخه شي خلک هغه څیز بیا غواړي. ستاسو که آخرت ته مخه شوې د دنیا په نسبت باندې زیاته، څومره چې دنیا ته نسبت دی د دې نه په دوه چنده تاسو آخرت ته مخه شوه، نو آخرت به تاسو مرګ به خوښوئ. بیا داسې نه چې مرګ له به ځان په زور ورکوئ، خو مرګ نه بیا نه یېرېږئ. دا به نه وایئ چې مرګ به مونږ په سر روان دی، ځکه تیاری ولې کړی که نه. بیا ته ډېر زیات تپوسونه نور وکړه چې زه څنګه یم، زما د بادشاهي څنګه ده، هر قسمه ډېر تپوسونه دې کړي، هغه هغې جوابونه ورکړه. په آخره کې ورته وایي چې ستا په اړه باندې څه ارمان دی. دا سلیمان ورته وایي چې ستا په اړه باندې څه ارمان دی، زه بادشاه یم، ما ته ووایه چې زه یې دله پوره کړم. هغه ورته په اړه مې صرف یو ارمان دی، که پوره کولی شي جوړ ښه ده، که نه شي پوره کولی نو بیا نور څه مه وایه. وایي څه ارمان دی؟ وایي په اړه مې دا ارمان دی چې دوزخ نه مې بچ کړې او جنت ته مې داخل کړي، دغه مې په اړه ارمان دی. وایي دا خو نه شم کولی. دا نه شي کولی، نور خبرې مه کوه. وایي غلی کښېنه. بیا بادشاه ته اوس وایي هغه ورته ډېر ما ته نصیحت وکړه. نو هغه ته نصیحت هم وکړو چې د حق او د باطل منځ کې تمیز کوه، او نصیحت دا ده چې ته چې کومې کرسۍ باندې ناست یې، دې نه مخکې په دې باندې ستا ډېر نیکونه تېر شوي دي. ستا نیکه و، بیا د هغه پلار د نیکه دی، بیا دې په بره پسې ځه، هغه ټول نن د خاورو لاندې پراته، سبا به ته هم دغه شان یې. بس دغه لوی نصیحت دی، نور څه درته نه شم ویلی. هغه والا اخره کې یو 200 دینار ورکړله، دینار د سرو زرو. دا زما طرف نه ستا ته تحفه شوه، هدیه شوه، ډالۍ. نو هغه ورته دا ډالۍ واپس راوړه. دی د نه ډېر متاثره شو، دا ډېر نیک سړی دی او ډېر لوی علم ورسره دی او ډېر ښه انسان دی. نو په خوشحالۍ کې والا خپل طرف نه 200 دینار ورکړه. هغه ورته وی دا دې ولې راکړه؟ دا ستا لپاره ډالۍ تحفه ده. وی که تا ما په دې راکړې، تا ته ما څه خبرې وښودلې د علم، که دې بدله کې دې راکړي نو دا خو اور دی، دا خو زما لپاره حرام دی. او که تا ما ته ډالۍ تحفه راکړي نو زما په شان ډېر خلک چې دی په دنیا کې ګرځي، صرف ما ته دې راکړه، که هغو ته هم داسې ورکوې، بیا هم زما دپاره دا ناروا دي. که صرف ما ته راکوې او هغوی ته نه ورکوې. هغه ورته هم واپس کړو، دا واله نرم. هغه 200 دینارو هغه ورته کېښودم، نه اخلمه، زما دې هېڅ ضرورت نشته. خو لکه مین خبره ورته دا وکړه، دې نه 2 خبرې ثابتې شوې. یو خو دا چې حقه خبره پټول، چې خبره درته معلومه وي حقه خبره وي، مثلا د دین مسله ده او ته په دې ښه پوهېږې دا مسله داسې ده، حقه ده، نو که دغه ګواهي ستا په خپل اقربو باندې هم راشي که نه، په مور پلار، په تره ماما، په ورور هم یې ورکړه ګواهي. ګواهي دا 2مه سپاره کې به راشي. ځکه چې دې دنیا کې په ته د خپل عزیز مثلا بچ کې دغه لږې سختۍ نه، آخرت بیا ډېره غټه سختي ده، هلته به دې الله رانیسي.
یا یو عالم دی الله ته علم ورکړی دی او هغه ته یو مسله پیښه شي ده ته ښه معلومه وي دا مسله حقه داسې ده نو دی د هغه بیانول په ده باندې لازمي دي چې دی بیان کړي که خلک ښه پکېږي په هغې باندې که په هغې باندې مشرانو چې څه کېږي که خو دین مسله ده بس ته یې بیان کړه ته باندې بیانول لازمي دي نه حق به نه پټې نه به حق د باطل سره ګډ وډ کې څه حق او څه باطله نو حق خبره هغه اردو کې وایي که نه وایي سچې کې لاټې هلتی ہے مگر ګرتی نه ہے و د رښتیا خبر چې دا غړقېږي خو غورځېږي نه او دروغ یو نه ورځ غورځېږي سړی راګېرېږي نو د هغې دپاره بیا خپل مناسب ځایونه یو ځای کې ستا نه څوک مشوره اخلي نو تا نو خلک مشوره اخلي په تا خلک فیصله نه کوي ته موږ نه روغ مثلا اصلاح وکړه ته زموږ روغه وکړه مشوره وکړه یو مشوره یو حکم دی دې کې ډېر غټ فرق دی مشوره چې ده زما دا رایې دی دا کار داسې وشي که بس په دې څوک عمل ونه کړي په دې خفه کېدل نشته چې ما زما په خبره عمل ونه کړو زه پرې خفه شوم بس یو حکم وي د قاضي حکم وي چې دا کار داسې وکړه بې وقشان کې هغه حکم وي نو قاضي ججان چې کوم ناس د هغو دپاره هم حقه فیصله کول که هغو غلطه فیصله وکړه او د الله په کلام د الله په حق دین چې رالیږلی موږ ته په دې فیصله ونه شوه هغه ګناهګاران دي یو عالم یو مفتی چې هغه د مسلو نه خبرې او هغه به دا مسله صرف بیانوي اوس هغه قاضي نه چې هغه په خلکو باندې دا مسله په زور و چې دا به خامخا منئ دا پکې نشته ځکه هغه قاضي خو نه دی او نه دا دغه دپاره دا حکم شته چې دی به په زور به خلکو دا دین مني زموږ صرف کار د نصیحت سره بس د خولې واعظ نصیحت دومره مخې ته ټولې فیصلې د عدالت دي نو که عدالت اوس تا راغواړي او ستا نه تپوس وکړي چې دې خبره کې ستا څه رایې ده ستا څه مسله حق معلوم وي ورته ورته ووایه یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کې نعمتي التي نعمت هغه انعمتو چې ما کړی و علیکم په تاسو باندې و اوفو پوروالی وکئ بعهدې زما وعده لره اوفي پوره وکم بعهدکم ستاسو وعدې و ایایا فرهبون خاص د الله نه ویریږئ و آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې مونږ نازل کړي دي دوی خو مخکې ایمان راوړو په تورات باندې خو په قرآن کریم هم راوړئ مصدقا لما چې هغه تصدیق کوونکی لما د هغه کتابونو دی معکم چې ستاسو سره کوم موجودو ولا تکونو تاسو مه کېږئ اول کافر اول د انکار کوونکو نه به په دې قرآن کریم سره ولا تشترو تاسو مه اخلئ بآیات ثمنا قلیلا زما په آیاتونو باندې دنیا لګه قیمت لګه و ایایا فتقون او خاص د الله نه ویریږئ ولا تلبسوا الحق او مه ګډوډوئ حق لره مه میلاوهئ حق لره بالباطل د باطل د نارواو سره وتکتموا الحق او مه پټوئ تاسو حق لره وانتم تعلمون او حال دا د تاسو ښه پوهیږئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين